ملګرو سعید ملنګ را سره موجود دی د جرګې په باره کې او عدالت په ځای کې را سره موجود دی. په اړه به د تاسو سره څو خبرې شریکې کړي. سعید ملنګ صاحب، څومره ضلعو خلک چې پاتې هغو ته څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملګري چې تاسو ته پته دو چې څومره ملګري یې په کومه جنسي کې یې په کوم ځای کې یې پښتانه یې، دا غونډ ته د ما دا پیغام دی چې دا جرګې ته ځان راورسوئ، خیبر ته ځان راورسوئ. که چیرې اوس نه راورسوئ بله ورځ پیدا نه کوي. نن سبا د خدمات د 15 شپې پاتې دي د دغه دپاره چې څومره پښتانه یې په کومه خاوره کې یې لږ ځانونه پوه کوئ، خامخا ځانونه ورسوئ. او یو دا جرګه نه ده، دا جرګه دا سوچ مه کوئ چې دا جرګه به ناکامه شي یا به څه وشي. په دا جرګه کې چې یوازې یو د پی ټی ایم یو ملګری ناست وي، دا جرګه به بیا کېږي. که نور نه وي د غونډ خلک لاړ شي، یو ملنګ به په دغه ځای ځان ورکوي، په دغه ځای به ځان مړاوي. خو دا جرګه به موږ ضروري کوو چې 2 نفر یا 1 نفر پاتې وي. سعید ملنګ په ډېرو ضلعو کې کسان ګرفتاره شوي دي، نور ملګري پریشر اخیستي، هغو ته څه پیغام لري؟ زه دا درته وایم چې پریشر به نه اخلئ چې په کوم ځای کې د موږ ملګري دي. پریشر بخي به پریشر نه اخلئ، دای به په درنګ 15,000 ونسي، 1,00,000 ونسي. پښتانه د پی ټی ایم 15,000 نه دي یا 1,00,000 نه دي، دا په زرونه په لاکونه خلک دي. نر تاسو اوسلې ښه مضبوطې ساتئ. دی دم نسي، موږ به د جیلونه چې دومره ډک شي چې په جیلونه کې ځایونه نه وي، موږ دا ته تیار دي. دا څومره پښتانه دي، څومره د غورځنګ ملګري دي. سعید ملنګ باچا صاحب، د اخرنی سوال درنه کوم، د نن به خیمې به هم ډېرې زیاتې لګي او د سکرین به هم بندوبست وکړي. انشاءالله نن سیستم روان دی، ملګري را رسېدلي دي، ښه په تعداد سره را رسېدلي دي، خیمې به لګي، ترتیبونه روان دي. نن بیا تاسو خپل په د میډیا باندې ګورئ چې څومره ترتیبونه روان دي. ملګري ښه چمتو دي، د هرې ضلعې نه ملګري را رسېدلي دي. انشاءالله ښه سیستم به وي چې څومره مشران یې په کوم ځای کې د یو شي تکلیف به تاسو ته نه وي، هر څه به موږ درته کلیر کړي وي. خو چې تاسو راشئ او په څومره جلدي راځئ، په جلدي راشئ. وسلام.